ډېر ورځې نه موږ له یاره په کار د آخرت کې د قیامت په ورځ چې غټه تله لګېدلې وي، یو طرف له جنت وي بل طرف له دوزخ وي، او اواز وکړي چې فلانیه راشه او د ستا عملنامه راواخلي، د ستا چې څومره اعمال یې راواخلي په تله کې کېږدي. ټولو خلکو له د ستا اصلیت، ټولو خلکو له د ستا هر څه معلوم شي. ګوره په دې دنیا کې چې چېرته کیمره لګېدلې وي نو موږ د هغې مخې له کوم ځای کې کیمره وي نو هلته موږ غلط حرکت نه کوو، موږ وایو کیمره لګېدلې ده، خو موږ دا سوچ نه کوو چې د الله پاک چې کومه کیمره دغه هر ټایم لګېدلې ده او ریکارډینګ کنټینیوسلی روان دی، که موږ ښه کوو که بد کوو ریکارډ کېږي. او په دې ورځ د قیامت پر ورځ اصل کې دا ویډیو چې د ډرامې یو سین دی که د څه سین دی، خو ماله په ټیک ټاک کې مخکې د راغه ما ودرېږه چې تاسو سره هم شریک کړم. اوس داسې حقیقت نه دی، دا یو ایډیټډ ویډیو ده. ذهن کې یو سوچ راولئ، ذهن کې دا روز راولئ چې داسې بالکل یو غټه تله به لګېدلي او زما اواز به کېږي او زه به ورځم او زما ټول اعمال به راغېستلی کېږي او په دغه تله کې به کېښله کېږي. اعمال مې ډېر شو نو جنت له به مې ولېږي. انشاءالله تاسو له په دې ویډیو کې نظاره هم ښکاري، یو طرف له دوزخ دی بل طرف له جنت دی، اور لګېدلی یو طرف له هغه دوزخ دی بل طرف له ګلونه شو کېږي، هغه جنت دی، ښایسته یو باغ غوندې جوړ شوی دی، هغه جنت دی. دا به یو داسې ورځ چې په دې ورځ باندې به هر یو کس د یو نیکۍ دپاره ګرځي، سوالونه به کوي خلکو نه، که د چا نیکۍ کمې شي به ګرځي خلکو نه به سوالونه کوي چې ماله نیکۍ راکړه او ماله نیکۍ راکړه. خو په دغه ورځ به د نفسي ورځ به هر یو کس به د خپل ځان غم وړی، هر یو کس په خپل غم کې مبتلا وي چې زما نیکۍ به څومره وي، آیا زه به جنت ته لاړ شم په دغه نیکو که نه. یو امتحان په دا دنیا ګوره زموږ یو امتحان دی، د رزلټ ورځ هغه ده، په هغه ورځ به زموږ رزلټ هر یو کس په دې سوچ کې وي، په دې فکر کې به وي چې آیا ما چې په دنیا کې کم اعمال کړي دي، ښه اعمال مې ډېر کړي دي که خراب اعمال مې ډېر کړي دي. ګوره ورځ چې تېره شي او ماښام څه ټایم بیډ له ورشو مونږ نو مونږ له پکار چې مونږ په خپله ورځ سوچ وکړو چې په دې ورځ کې مونږ خراب اعمال څومره کړي دي، غلط اعمال مو څومره کړي دي او ښه اعمال مو څومره کړي دي. خو مونږ خلک خو دا سوچ نه کوو، خو د قیامت پر ورځ به بیا دغه یوې نیکۍ پسې هر یو کس په لګیا وي. رور به رور نه پیژني، خور به خور نه پیژني، زوی به مور نه پیژني، مور به زوی نه پیژني. هر یو کس پر خپل ځان غم کوي، هر یو کس په دا کوشش کوي چې زما نیکۍ زیاتې شي او زه جنت ته لاړ شم. په هغه ورځ به صرف او صرف که فکر کوي نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به زموږ فکر کوي، یا امتي یا امتي نارې به وهي. ټول پیغمبران ټول خلک په نفسي نفسي کې وي او زموږ خوږ نبي په دې دنیا هم زموږ ډېر فکرونه ډېر غمونه کړي دي، زموږ دپاره الله پاک له جړلي دي او په هغه دنیا په آخرت کې د قیامت پر ورځ به هم الله پاک له سوالونه منتونه کوي زموږ دپاره. دا هر څه چې کوم وي دا زموږ ریکارډ کېږي، په دغه ورځ به موږ له شو کېږي چې تا دا اعمال په دې ورځ دی په دې ځای کې دا غلط کار کړی، په دې ورځ دی په دې ځای کې ښه کار کړی. که یو کس ان کیس هسې مثال خبره ده، که یو کس خپل جرم نه منکر شي په دې دنیا باندې، چې یو کس خپل جرم نه منکر شي نو پولیس ورپسې سی سی ټي وي کیمرا فوټیج راولي چې وګوره دا ستا کیمرا ریکارډینګ تا نه شوی او تا په دې ځای کې دا غلط کار کړی دی، یا دې قتل کړی یا دې غلا کړې ده، پولیس ورپسې سی سی ټي وي فوټیج پیدا کړي. په هغه دنیا باندې کېدای شي الله پاک یو غټ سکرین لګولی وي او زموږ دغه څومره ریکارډینګ شوي الله پاک یې موږ له وښیي چې وګوره چې دا ستا په دې ټایم کې دی، په دې فلاني ځای کې فلاني سره ظلم کړی دی، په دې ټایم کې د فلاني ځای کې په د فلاني کس نه حق واخلی دی، په دې ځای کې د فلاني کس قتل کړی دی، په دې ځای کې د ته په دې ورځ دی یو یتیم سره ښه کړي وو، په دې ورځ دی د یو کونډې سره مرسته کړې وه. هر څه ګوره ریکارډ کېږي به، انسان له به خپل اعمال هر څه ښه صفا ښکاري. نو یاره پکار ده د دې ورځې نه دا یو ډېره خوفناکه ورځ ده، یو داسې غټه ورځ ده چې دا څو کلونو برابر به دومره غټه ورځ به هر انسان به د خپل اعمال په مطابق په خولو کې ډوبي، هر انسان به ټینشن فکر. نو دا چې کومه دنیا ټول نه سخته ورځ چې کومه یا به د قیامت ورځ نو الله پاک دې په دغه ورځ باندې زموږ پرده وساتي، الله پاک دې په دغه ورځ باندې زموږ نیکیانې د بدیانو نه زیاتې وښیي چې موږ الله پاک جنت له بوتللی کړي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. ډېره زیاته مننه جی، والسلام.